المراد وزين عقولنا بإفادة إدراك الكليات والجزئيات. دا ما تنسى إثبات حمد دا پارا دلائل وي او مدعات اهمي نداب دا مستدلين داري دا مدعاهمي دا پارا دلائل عديدة وكثيرة لأولي ندغه ځای کې ماتن صاحب الحمدلله وي او دا الحمدلله جمله اسمیه ده په هر جمله کې حکمي مدعای او لام په لله کې لام د اختصاص دی دا الحمد مبتدا ده او لله جاری مجرور په اعتبار د متعلق سره خبر دی او لام په لله کې لام الاختصاص دی او په لام الاختصاص کې لام الاستحقاق دی. د دې معنا دا شوه چې حمد ثابت دی الله لره او الله مستحق د حمد دی. دا د لام معنا شو. دا مدعا جوړه شو چې خدای پاک مستحق د حمد دی. دی ولی مستحق د حمد دی؟ دا مدعا نظری ده. مدعا چې نظری هغې دپاره دلیل پکاري، خو دا مدعا اهمه نو د دې دپاره دلایل عدیده راوړي. الذي نور قلوبنا بمعرفة المعقولات. د دې دلیل وی په نمط قیاس اقترانی سره. قیاس اقترانی جوړیږي د صغرا د کبرا نه. یو حملیه صغرا شي بل حملیه کبرا شي نو دلیل جوړ شي قیاس اقترانی. دا الذي نور قلوبنا بمعرفة المعقولات دا اشاره د صغرا ته. د پاره د کبرا سالت الحصول کبرای محذوب ته کوم کبرا چې سالت الحصول او ظاهری هغه دوی نه ذکر کوي، هغه پریدي صغرا او ته ذکر کوي. الله ولی مستحق د حمد دی. دلته کې بل ان کې دی تعلیل لپاره دلیل لپاره لام راځي. لأنه نور قلوبنا بمعرفة المعقولات. لکه درړه کړ دي زړونه زمونږ په معرفت د معقولات سره. دا صغرا شو د پاره د کبرا سالت الحصول کبرا او تکیده. وكل ما هذا شانه، هر هغه ذات چې شان دارنګي هغه زمونږ زړونه رڼا کي په معرفت د معقولات. وكل ما هذا شانه فهو مستحق الحمد. هغه ذات مستحق د حمد. دا نتیجه مدعا شوه چې الله مستحق الحمد. دا په یو دلیل شو. ودا وزین عقولنا دام د قصې دلیل دی. دی ولی مستحق د حمد دی ځکه چې لأنه زین عقولنا بإفادة إدراك الكليات والجزئيات. لکه دا ښایسته کړي دي عقلونه زمونږ په فیضان د ادراک د کلیات او د جزئیاتو سره. دا بیا صغرا شو کبرا او ته د بهر نه کېده. وكل ما هذا شانه هر هغه ذات شان دارنګي فهو مستحق الحمد. دې دا که نتیجه بیا ورته ورکړه چې الله مستحق الحمد. دا دویم دلیل شو. ومن يتنوع عن سائر الانواع بالذاتيات والعرضيات. دا دریم دلیل دی. الله مستحق د حمد دی. ولی؟ لأنه ميز نوعنا، ځکه چې د جدا کړی د نوع زمون عن سائر الانواع د ټولو انواعونه په ذاتیات او عرضیات سره. وكل ما هذا شانه فهو مستحق الحمد. کبرا مې ته بیا د بهر نه کې خو نتیجه یې ورکړه چې الله مستحق الحمد. دا دریم دلیل شو. دا څلورم دی. الله مستحق د حمد دی. ولی؟ وأفاض علينا معرفة كيفية التركيبات والترتيبات. ذکر لأنه أفاض علينا ذکر دا راولي په موږ باندې معرفت د طریقې د ترکیباتو د ترتیباتو. وكل ما هذا شانه فهو مستحق الحمد. دا کای نتیجه شو چې الله مستحق الحمد.
دا اوس مستقل بل دلیل دی. ووفقنا لاكتساب العلوم من التصورات والتصديقات. الله مستحق د حمد دی. ولې؟ لأنه وفقنا ذکر د توفیق را کړ دی موږ ته د اکتساب د علوم سری چې تصورات او تصدیقات. وكل ما هذا شانه فهو مستحق الحمد. کبرا مې ته بیا کې خو نتیجه دقه شو چې الله مستحق د حمد. دا مستقل بل دلیل دی. ګور دا څو دلایل شو. نور قلوبنا بمعرفة المعقولات یو دلیل شو. زين عقولنا بإفادة إدراك الكليات والجزئيات دیم دلیل شو. وميزنا عن سائر الأنواع بالذاتيات والأرضيات دی څلورم دلیل شو. وافاد علينا معرفة كيفية التركيبات والترتيبات دا شپږم دلیل شو. ووفقنا لاكتساب العلوم من التصورات والتصديقات دا یوم شو او دا یاتم شو. وخلصنا من ظلمات الشكوك والشبهات. الله مستحق د حمد دی. ولې؟ ځکه لأنه خلصنا ځکه د موږ خالص کړیو او خالی کړیو د تیارو د شک او د شبهونه. وكل ما هذا شانه فهو مستحق الحمد. فالله مستحق الحمد. د یو مدعا لپاره دلایل عدیده راوړو. مدعا اهمه ده. و دا لام په الحمدلله کې لام الاختصاص دی او لام الاختصاص کې بیا لام الاستحقاق دی چې خدای مستحق د حمد دی او حمد په الله پورې خاص. نو که څوک د منې دا اعتراض وکړي چې حمد خو اظهار د صفات کمالیه او د محمود دی او مدار د حمد وجود د صفات کمالیه او د په ذات د محمود. او دا صفات کمالیه لکه څنګه چې په خالق تعالی کې شته د صفات الکمال چې دي دا په مخلوق کې هم شته. علم د خدای صفت دی، صفت کمال دی. علم په بندیانو کې هم شته. لوی علما دي خدای ولا علم ورکړي. قدرت د خدای صفت دی. بندیانو کې هم د ډېرو خبرو قدرت خدای پیدا کړ دی. قدرت د دې صفت هم دی. داسې خدای سخی دی. سخا صفت په بنده کې هم شته. خدای بہادر دی، شجاع دی. دا صفت په بنده کې هم شته. لکه څنګه چې د خالق تعالی لپاره صفات الکمال شته او د په حمد کېږي. د قصې د مخلوق د پاره هم صفات الکمال شته او د په حمد کېږي. حمد خو وجود د صفات کمالیه او په ذات د محمود. اظهار د صفات الکمال د محمود دا حمد دی. صفات کمالیه د الله هم شته او د بنده هم شته. بیا حمد په الله پورې څنګه خاص شو؟ او که لام په لله کې لام الاختصاص دی که د اختصاص څه معنی؟ تخصیص څه ته وایي؟ ثبوت الشیء للشیء والنفي عما عداه. یو شی ته ثابت شي د بل نه نفي شي. تخصیص کې یو ایجابي جزئی یو سلبي جزئی. نه حمد په خدای پورې خاص دی او د غیر نه مسلوب او منفي دی. اعتراض د حمد خو د غیر الله هم کېږي. څنګه چې منفي شو مسلوب شو. ته ورته ووایه چې دا حمد په اعتبار د رجوع د اصل سره د محامدو ټولو رجوع چې د الله ته ده او اصلي حمد چې دغه حمد د الله دی. نو حمد په اعتبار د اصل سره په الله پورې خاص. په دې مخلوق کې چې کوم محامد موجود دي، صفات الکمال موجود دي، دا په ایجاد د الله تعالی سره دي. او کمالات د مخلوق چې دي دا راځي دي کمال د خالق ته. دا تخصیص په اعتبار د اصل سره دی چې اصل محامد د خدای دي. نو خدای هغه اوصاف چې دي په الله تعالی کې ذاتي دي. کوم صفات الکمال د مخلوق چې دي په ایجاد د الله تعالی سره دي. نو محامد د بندیانو راځي دي محامد د الله ته. کمال المخلوق يدل على کمال الخالق. کمال د مخلوق دلالت په کمال د خالق کوي.
دا کمالات اصلي د باری دي، لہذا د دې وجه نه تخصیصي په اعتبار د اصل سره دی. نور قلوبنا بمعرفة المعقولات وزين عقولنا بإفادة إدراك الكليات والجزئيات. تاسو ته پرون ما وی چې دا برات استحلال دی، او برات استحلال په اصطلاح د علماو کې دي ته وایي چې په خطبو د کتابونو کې مصنفین داسې الفاظ ذکر کړي چې اشاره پکې مقاصد د فن او د کتاب ته وي، دې ته برات الاستحلال وایي. او دا برات الاستحلال چې د محسنات معنوي او د کلام نه د علمي بدی په بدی کې ویل دي چې برات استحلال په کتابونو کې یا برات استحلال په مکالمو کې په خطاباتو کې دا د محسنات معنوي او د کلام نه دي. په دې سره په حسن معنوي راځي په کلام کې. لدې وجنه په خطبو کې دوی داسې الفاظ ذکر کوي چې اشاره پکې مقاصد د فن او د کتاب دی، او دا برات الاستحلال د محسنات معنوي او د کلام نه. د خطبو سره حسن ډېر مناسبي. په دې معرفت المعقولات کې اشاره وکړه موضوع د علم منطق ده. که هر شارع فی العلم دل لابودی د معرفت امور ثلاثونه تعریف د علم، موضوع د علم، غایه د علم تعریف کونه پیژني نو بحث د مجهول مطلق نه راځي. که موضوع د علمونه پیژني نو موضوع معرفت هم ضروري دی. بیا امتیاز د علم مشروع نشي کولی د غیر نه، ځکه امتیاز د علومو بنا په امتیاز د موضوعاتو یا په امتیاز د حیثیاتو د موضوع. او معرفت د غایه هم د شارع فی العلم د پاره ضروري دی. که غایه ونه پیژني یا بسی کی د دې بمعرفت المعقولات کې اشاره ده موضوع د علم منطق. تعریف د منطق، موضوع د منطق، غایه د منطق. برات الاستحلال شو کنه، ځکه په علومو کې بحث کیږي د احوال د موضوع نه. په هر علم کې د موضوع احوال او احکام بیانېږي. د فقه موضوع سره افعال المکلف من حيث الصحة والفساد ومن حيث ترتب الثواب والعقاب. د فعل د مکلف نه بحث کوي، دا موضوع د فقه ده. په اصول کې بحث کیږي د اصول موضوع سره. مقصود په هر علم کې احوال د موضوع د علم که موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. أدلة أربعة من حيث استنباط الأحكام الشرعية. درس د علم نحو د پاره موضوع په کار د موضوع د علم نحو کلمه او کلام دي من حيث الاعراب والبناء. درس د علم منطق د پاره موضوعي د اشاره موضوع ته وکړه چې موضوع د منطق معقولات. تعریف هم ضروری دی، موضوع هم ضروری ده، غایه هم ضروری ده په صدر د کتاب کې. د موضوع ته اشاره وکړه دا اهمه ده. تعریف د منطق منطقیان کوي آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. یو آله ده، آله وسیلې ته وایي. تفاعل نه چې یو فعل صادریږي په مفعول واقع کېږي، په مفعول کې اثر کوي. د دې لپاره چې کومه واسطه یې هغې ته آله وایي. لکه زمیندار چې په ځمکه کې تاثیر کوي، ځمکه کني، نو د دې لپاره آله یې کوداله ایوه دوی آلتون آله ده. دا شامل له آلو د ارباب الصنایع ته جنس دی په تعریف د علم منطق چې قانونیتونه وسره وي نو آلې د ارباب الصنایع ته ووتې، هغې ته منطق نشي ویلی. منطق آله ده خو قانونیه ده، قوانین دي، قوانین کلیه د اقتصاد دي چې دغه قوانین معرفت د حکم د جزئیاتو معلومي. نو علي د ارباب الصنایع ووت.
دا عالی قانوني اطلاق په صرف هم کېږي په نحو هم کېږي دا علوم پکې داخل دي هغه هم عالی قانوني دي و متحرک ما قبلش مفتوح اور بالی بدل کرنا دا د صرف قانون دی کل فاعل مرفوع دا د نحو قانون دی وكل مفعول منصوب وكل مضاف الیه مجرور دا قوانین د نحو دي جعالة قانونیة وي معالی د ارباب الصنایع واته علوم قانونیه په کې ټول داخل دي صرف نحو تاسو مراعاتها چې ساتي رعایت دې آلو قانوني او ذهن لره د خطا نه په فکر کې او دا نور ته وایي صرف سره ساتي د خطا نه په صيغه کې نحو سره ساتي قانون دی ساتي د خطا نه په اعراب کې او منطق سره ساتي د خطا نه په فکر کې چې دې فکر کوي یو مجهول تصوری معلومه دا غیر لپاره فکر کوي ترتیب د امور معلومه او لپاره تحصیل امر مجهول په دې ترتیب کې د خطا کېږي مادتن و هيئتن د خطای مادي او د خطای هيئتي نه قوانین د منطق ساتي دا خبرې راځي په خپل ځای کې خو لږه اشاره وته کوم دا منطق تعریف شو آلة قانونية تاسع مراعاتها الزين عن الخطأ في الفكر وده علم منطق موضوع صدا موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية موضوع ده هر علم هاگا شيء چې په دغه علم کې ده هاگا شيء احوال ذاتیه او احکام ذاتیه بیانې لکه په علم فقه کې احوال ذاتیه او احکام ذاتیه د فعل مکلف بیانې یا احوال سری صحت د فعل فساد د فعل صحت د منځ فساد د منځ ومن حيث ترتب الثواب والعقاب دې فعل به ثواب مرتب کی په دې فعل به عذاب مرتب کی دا موضوع د علم فقه د فعل مکلف د اصول موضوع سره په اصول کې بحث کیږي دا احوالو دا دله 40 من حيث استنباط الاحکام دا عرض ذاتی دي دا د اصول موضوع شو دا کسي د منطق د فارم موضوع پکار چې په علم منطق کې د هغې موضوع احوال ذاتیه بیانې د هر بحث لپاره موضوعي د تقریر لپاره موضوعي د کتاب او د فن لپاره موضوعي هغه موضوع بحث کیږي د منطقيان د څه نه بحث کوي د معقولات دې کې اشاره شو موضوع د منطق ته چې موضوع د منطق معقولات د موضوع د منطق کې ظاهرا اختلاف دی خو حقیقت او معال د ټولو خبرو یو څه دی نو کوئی چې موضوع د منطق موصل تصوری او موصل تصدیقی دی او موصل تصوری او تصدیقی په دې حیثیت سره چې ایصال کیږي تصور د مجهول او تصدیق بالمجهول موصل تصوری من حيث انها توصل به الى مجهول تصوری او موصل تصدیقی من حيث انها توصل به الى مجهول تصدیقی نو موضوع د منطق موصل تصوری او تصدیقی دی او موصل تصوری عبارت دی د معرف نه او موصل تصدیقی عبارت دی د حجت معرف بیا په څلور قسمه لري حد تام حد ناقص رسمی تام رسمی ناقص او موصل تصدیقی په دوه قسمه لري هغه ته حجت وایي قیاس ہوتا ہوئی قیاس اقترانی سے جوڑی بھی دا قضایا و حملیہ ہونا او قیاس استثنائی سے جوڑی بھی دا قضایا شرطیہ ہونا دا سو کوئی چا موضوع دا منطق دا موصل تصوری و تصدیقی دی خو من حیث الاشاری لتصوری و تصدیق یو بل سڑے رہے اگوی موضوع دا منطق کاسب و مکتسب کاسب و مکتسب کاسب تتوی یو کاسبی تصوری دی بل کاسبی تصدیقی دی کاسبی تصوری دا معارف دی کن تا چی یو شی تعریف کنو پا تعریف سره دا شی تصور حاصلی تو دن تپوسو کی
چې مل انسان دا ما راځي د پاره طلب د تصور. نو ته به ورته تعریف کوې، په تعریف سره به هغه ته تصور د انسان حاصل شي. ته به ورته وایې حیوان ناطق. دا هغه موصل تصوري دی. او دې ته کاسب وایي، دې کسب د تحصیل د مجهول تصوري کوي. دا حیوان ناطق کاسب دی، انسان مکتسب دی، تا ته تصور د انسان پیدا کړ. دا حیوان ناطق کاسب شو، انسان مکتسب شو، کسب له تصور وکړو. انسان تصور تا ته مجهول د دې تعریف نه تا ته تصور د انسان حاصل شو چې حیوان ناطق. دا حیوان ناطق کاسب شو، انسان مکتسب شو. داسې په کسب تصدیقي کې چې یو مدعا هغه په دلیل ثابته کړي. العالم حادث مدعا له مجهول تصدیقي ده. اذعان بالنسبة التامة الخبري دي نشته. دلیل غواړي لما راځي دپاره طلب د دلیل نه سړي تپوسو کې چې لما دا به درته دلیل وي، لأنه متغیر وكل متغیر حادث. دا به نتیجه مدعا شي چې فالعالم حادث، ستا به تصدیق په دې قضیه باندې راشي. دغه ته موصل تصدیقي وي، دې دلیل ته موصل تصدیقي وي، او دې مدعا ته حاصله بالتصدیق وي. په دې کې دا دلیل چې دی دا کاسب شو او دا مدعا مکتسبه شو. نو څوک وایي چې موضوع د منطق دغه کاسب او مکتسب دي، او کاسب معرف دی او مکتسب معرف دی، او کاسب حجت دی او مکتسب مدعا ده. ومحال د دواړو خبرو یو ته نه شو. چې څوک وایي چې موضوع د منطق موصل تصوري او تصدیقي دي، دغه د موصل تصوري تصدیقي نه په کاسب او په مکتسب سره تعبیر کېږي که نه. څوک وایي کاسب او مکتسب دي، هسې نازنیزای لفظي ده. یو درېیمه فریقه ده، هغه وایي چې موضوع د منطق کلیات خمسه دي. دا کلیات خمسه خو موضوع د منطق نه ده اصلي، خو دا وسیله د موضوع ده. ساګوجي کې دا راځي چې موضوع د منطق کلیات خمسه دي، 15 کلیات. دا کلیات خو موضوع د منطق اصالتا نه ده، دا موقوف علیه د موضوع ده. ولی؟ موضوع د منطق موصل تصوري او تصدیقي دی. موصل تصوري معرف دی او موصل تصدیقي حجت دی. خو معرف جوړیږي د کلیات خمسه. معرف جوړیږي د څه نه؟ د کلیات خمسه نه معرف جوړیږي. معرف موضوع د منطق ته، نو دا موقوف علیه د موضوع دی، نو موقوف علیه د موضوع ته موضوع دی. نزاع لفظي ده. یو بله فریقه ده، هغې ته متقدمین وایي، او بله پکې دا ته متاخرین وایي. خو مخکې خلک او وروسته خلک، دا متقدمین او متاخرین دا د امور اضافیو نه دي. چې لږ مخکې هغه ته خلک متقدم وایي، چې وروسته هغه ته متاخر وایي. د هرې زمانې خپل متقدمین او متاخرین دي. زمونږ استادان مونږ ته متقدمین، اوس مونږ متاخرین. اوس که تاسو خو خدای عالمان کړئ، خدای مخ عالمان کړ، بیا به تاسو متاخرین شئ، موږ متقدمینو کې راشو. دغه شعر اضافي اعتبار دی. نو دې کې بیا دوه ډلې دي، یوې ته ډله د متقدمینو وایي او بلې ته ډله د متاخرینو وایي. دوه منطقیان دي، دوه ډلې. نو څوک وایي چې موضوع د منطق مطلق معقول دی، معقول اول وي او که معقول ثانی وي. مطلق معقول، او دا موضوع دا خبره متاخرین علما کوي. مطلق معقول اول وي که ثانی وي، او متقدمین وایي چې موضوع د منطق معقول اول دی، معقول ثانی دی فقط. موضوع د منطق علی الخصوص معقول ثانی دی فقط. او دا نزاع چې ده دا په سلم کې ذکر شوی دی. وموضوع المعقولات، سلم مولا موضوع د منطق خول د مطلق معقول،
لکه قید د ثاني وسره نه دی وموضوع المعقولات د سینې دی ویلي چې وموضوع المعقولات الثانویه نو اشاره وکړه دغه مذهب د متأخر ته چې موضوع د منطق مطلقي معقول وي اول وی که ثاني او څوک وایي متقدمین چې خصوصیت د معقول ثاني موضوع د منطق خاص معقول ثاني دی معقول اول پکې نه دی دا د دې خبرې باندې موقوفه ده چې تاسو معقول اول او معقول ثاني وپېژنئ نو بیا په موضوع کې دا اختلاف معلوم شي چې معقول اول څه ته وایي او معقول ثاني څه ته وایي دا معقولات خو جمع د معقول ده او معرفت تسنیه الجموع موقوف په معرفت مفردات او معرفت افعال او د مشتقات موقوف په معرفت مصادر او د مبادئ د فعل او د مشتقي معنا به اله پیژنې چې مصدر یې وپېژنې د ضربو د ضاربون معنا به اله پیژنې چې ضرب وپېژنې چې ضرب وهلو ته وایي او د تسنیه او د جمع معنا معرفت تسنیه او جموع موقوفه ده په معرفت مفردات نو رجلان او رجال به اله پیژنې چې رجل پیژنې اوس دا معقولات چې دي دا جمع د معقول ده معقول مفرد دی نو معقولات به موږ اله پیژنو چې معقول پیژنو معقول څه ته وایي او بیا معقول په څو قسمه دی نزا به دقه دی کې بیا معلومه شي معقول وایي ما حصل فی العقل ته لغوي معنا له معقول سره ما حصل فی العقل کوم شی چې عقل ته راشي ولکه چې عقل ته راشي د عقل په څو معنو سره راځي معقولات خو جمع د معقول او معقول وایي ما حصل فی العقل ته خو عقل پېژندل اوس پکار دي که نه چې عقل څه ته وایي چې په عقل کې شی حاصل شي هغې ته معقول وایي ما حصل فی العقل عقل څه شی دی عقل کې هم خلاف دی ګورې ښه د عقل ډېرې معنی دي عقل یو راځي په معنا د ذهن مقابل الخارج یو عقل راځي په معنا د نفس ناطقه دریم عقل راځي په معنا د عقول اشاره د عقل خپل درې معنی عقل لفظ مشترک دی په درې معنو باندې د عقل اطلاق کیږي عقل یو راځي په معنا د ذهن مقابل الخارج دریم عقل راځي په معنا د نفس ناطقه مجرده دریم عقل راځي په معنا د عقول اشاره عقل په معنا د ذهن مقابل الخارج څه ته وایي وایي دوه ظرف دي د وجود د اشیاو دپاره دوه ظرف دي دوه ظرف یو ته ظرف خارج وایي دویم ته ظرف ذهن وایي او د عقل راځي په معنا د ذهن مقابل الخارج یو دا معنا یو شی چې موجودیږي نو په یو د دوو ظرفو کې به موجودیږي یا په ظرف خارج کې موجودي یا په ظرف ذهن کې موجودي ظرف خارج کوم ظرف ته وایي یو شی موجود دی او لا مشاعر ته نه دی راغلی قطع نظر د وجود د دنه په مشاعرو کې دی موجود دی مشاعرو ته نه دی راغلی قطع نظر لحاظ د وجود د دنه په مشاعرو کې دی شته نو دقه شي ته خارجي وایي چې موجود په خارج کې او خارج سمن ما قطع النظر عن المشاعر قطع نظر د حصول لدنه په مشاعرو کې او مشاعر څوک دي مشاعر وایي زینو د ادراک ته که په خپله مدرکي او که نه زی د ادراکي وسیله د ادراکي نه مشاعر زینه د مشاعرې زینه د پیجندو چې شی پیژني او زی د پیجندو ته راغی نو دې ته مشاعر وایي نو د مشاعر اطلاق په حواس خمسه باندې کېږي حواس خمسه ظاهره دې ته مشاعر وایي ښه
زینه د ادراک، زینه د پوهې، شعور پوهې ته وایي. د پوهې ځای ته راغی ته به یې اوس پېژنې، پېژنګلۍ ځای ته راشي چې د پېژنګلۍ ځای ته یو شی نه دی راغلی او موجود دی، دې ته خارجي وایي. او چې د پېژنګلۍ ځای ته راغی نو بیا ذهني شو، یو عقل راځي په معنا د ذهن مقابل خارج. خو هغه مشاعر څوک دي؟ مشاعر حواس خمسه دي ښه، پنځه حواس ظاهري دي چې هغه الله تبارک وتعالی د انسان په اعضاو کې ایښي دي. یو باصره ده، نظر ورته وایي پښتو کې. دا باصره په سترګو کې پرته ده او دا وسیله د ادراک د مبصراتو ده. دا باصره وسیله د ادراک د مبصراتو ده. په دې سره ته مبصرات ویني، معلومه یې. مبصرات څه دي هلکه؟ الوان، رنګونه، اشکال، شکلونه، مقادیر، مقدارونه. په دې باصرې سره په نظر سره چې خدای په دې سترګو کې ایښې ده، دا قوت دی. او دا په سترګو کې پیدا ده دا قوت چې په سبب د دې سره نفس انساني ادراک د مبصراتو کوي. او مبصرات الوان او اشکال او مقادیر دي. یو شي ته چې وګورې د هغه رنګ معلوم کړي، د هغه شکل معلوم کړي، د هغه مقدار معلوم کړي. چې په ګزونو خلک وایي مقدار یې معلوم وي، دومره ځمکه مې واخېسته، څلېښ ګزه. دا مدرک د باصرې دی، باصره ځای د شعور دی. رنګ یې وپېژنې، مخکې تا ته نه معلوم چې دا څنګه رنګ دی. دویمه سامعه ده چې خدای په غوږونو کې ایښې ده او په هغې په سبب د هغې سره نفس انساني ادراک د مسموعاتو کوي. مسموعات څه دي؟ مسموعات اصوات دي، اوازونه پرې اوري. خوږ اواز، تریخ اواز، غټ اواز، رو اواز. دا اوازونه بعضې خوندناکي او چاله خوند ورکوي، چاله نه ورکوي. پخوا یو ښځه وه او د هغې نوم بېنظیره و. هغه ډمه وه، ډېر ښکلی اواز یې. او ګلنار بیګم وه، د هغې هم ډېر خوږ اواز و. نو ښه سندرې به یې ویلې، دا شعر به یې خلکو ورته په ریډو کې غوږ ایښی و. نو اول دا ریډوان راغلي، د یو بینډ ریډو و، هر چا به هغه څه زمیندار به ځان ته په پوله ایښی و. هر چا به وي چې زه پرې خبرونه اورم. دوه خبرونو والو هغه به پکې ټوکې موکې کولې. شاه پسند خان ته بل یو نوم یو، دولت خان و که شاه پسند خان و؟ پینده خان او شاه پسند خان. هغه پسند دغه زمانې. دا هغه اوازونه دي. او د دې اصواتو د اوازونو د ادراک دپاره الله تعالی ته په انسان کې قوت سامعه پیدا کړله په غوږونو کې. شرکایت کې د دې پوره بحث دی. دا دویم ځای د شعور دی ښه. دا مشاعر درته ښیم. او دریم چې کوم دی قوت شامله چې الله تبارک وتعالی پرې تنبیه د پوزې کې ایښې ده، پیدا کړی دا قوت، دې ته قوت شامه وایي. او په هغې سره ادراک، نفس انساني ادراک د مشموماتو کوي. او مشمومات چې دي بویونه دي، بین پرې شي معلوموي چې دا شی خوشبویه دی، دا بدبویه دی، دا درمیان بویه دی. د ګلاب نه خوشبویي راځي، د غوړو نه بدبویي راځي. او دا معلومه قوت شامه په طریقه د ادراک خولې دلته شرکایت. بل قوت ذائقه ده. ذائقه دا هم قوت ته صفت ته الله تبارک وتعالی په ژبه کې ایښې ده.
په دې سره نفس انساني په سبب د دې استعمال د دې سره نفس انساني ادراک ته مذوقاتو کوي او مذوقات چې دي هغه خوندونه دي خوندونه پې معلوموي مرچکې چې خولې ته واچې ترخ خوند ګوړه چې خولې ته واچې خوږ خوند نو دا څوک معلوموي دا نفس انساني معلوموي خو په سبب د ذایقې سره چې ذایقه خدای پاک په خدا کې پیدا کړه په ژبه کې او د دې بیا شرطونه دي شرطونه شرقایت بیان کړي دا خبره ده خو زه درته لنډ ښیم مشاعر درته ښیم او بل قوت چې دی هغې ته قوت لامسه وایي دغه لامسه د حواسو ظاهري نه ده دا خدای په ټول بدن کې ایښې ده په ټول بدن د حیوان کې دا پیدا او پرته خوری چې په سبب د دې سره نفس انساني ادراک د ملموسات کوي او ملموسات څه دي ملموسات هغه د شي حرارت دی برودت دی او نرموالی او زیږوالی دا په قوت لامسي باندې معلومیږي او دا لامسه په ټول بدن کې پرته ده خو شرط ورته تماسل بدن مع الملموس دی تماسل بدن مع الملموس د بدن اتصال چې د ملموس سره راشي دا مسه کړي شي سره په خپلې بستره باندې څملاستې ډېر مالوچو پکې هغه نرمه معلومیږي جسد هغې نه ادراک د نرموالي کوي چې په ځګه ځمکه پرېوتې د هغې نه ادراک د زیږوالي کوي د سخوالي کوي په یخه ځمکه چې سړی خپه کېږي ادراک د برودت تی کوي چې په ګرمه ځمکه کېږي نو ادراک د حرارت تی کوي دا ولې په دې خپه کې قوت لامسه پروت دی قوت لامسه په ټول بدن کې پرته ده خو شرط اتصال مع الملموس دی چې خپلې پې نه ایښې د بدن اتصال سره نه راغلی بیا نه معلومي نو دې ته حواس خمسه ظاهریه وایي سامعه باصره شامه ذائقه لامسه دې ته چې یو شی نه راغلی دا مشاعر دي مینه د پېژنګلۍ دي مشاعر جمع د مشعر د مشعر صیغه ظرف ده زینه د پېژنګلۍ دا حواس خمسه دي ظاهره دې ته چې یو شی نه راغلی او موجودي هغې ته خارجي دا معقولات جمع د معقول ده او معقول عقل ته وي او د عقل اطلاق یو په دغه ذهن کېږي مقابل الخارج ذهن مقابل الخارج او ذهن مقابل الخارج معنا سره چې یو شی مشاعر ته نه راغلی ذهن د ادراک ته نه راغلی او قطع نظر ذهن موجودي دغه ته خارجي وي او چې کله مشاعر ته راشي دې ته موجود فی ذهن او موجود فی العقل وي یو د عقل معنا ذهن مقابل خارج و دې کې بیا دا خلاف دی چې دا حواس په خپل مدرک دي که دا علی د ادراک دي تحقیق مذهب په دې کې دا د بعض خلک کوي چې دا حواس په خپل مدرک دي او د محسوساتو دا صورت د حواسو ترازی په حواسو کې حاصلېږي او مدرک هم دا حواس دي خدا مذهب ضعیف دی مدرک نفس دی نفس ناطقه د انسان دی او دا حواس خمسه چې دي دا ورته جواسیس او عالی دي نفس ناطقه ادراک د معقولاتو کوي بذات او د محسوساتو کوي بواسطه الحواس دا تحقیق مذهب دی ځکه ادراک د شان د عقول مجرده سره دی ادراک به هغه شی کوي چې مجردي د مادې نه حواس ادراک نشي کولی ولې ځکه دا مادي دي مادي هغه شي ته وایي چې په خپله مرکب من المادة والصورت یا په ماده کې پروت دي حواس په خپله مادي نه دي حواس خمسه خو دوی په مادي کې پراته دي په جسم کې پراته دي جسم مادي دي
سترګو کې پراته ده سترګې جسم دا قوه په دې کې پراته دي. کوم شی چې مادي په خپل مرکب من المادة والصورت یا پروت په مادي حالي په ماده کې هغه ادراک نشي کولی. لکه ماده بالقوه د ظلمت دی او ادراک نور دی. نو لهذا د دې وجنه ادراک لایق دی د عقول مجرده او د امور مجرده سره او مجرد نفس دی. ادراک په نفس کې خدا حواس واسطه له تحقیق مذهب دی. دا مثل د عقل یو معنا وکړه. عقل یو په معنا د ذهن مقابل الخارج راځي. دیم عقل راځي په معنا د نفس ناطقه. نفس ناطقه څه شي دی؟ د تعریف منطقيان کوي جوهر مجرد عن المالة يتعلق بالمالة تعلق التدبير والتصرف. وجوهر مجرد یو جوهر دی چې مجرد دی د مادې نه په خپله مادي نه دی په ماده کې نه دی پروت. ويتعلق بالمالة تعلق لري د مادې سره تعلق التدبير والتصرف تعلق د تدبیر او تصرف. د هر یو جسم انساني د پاره خدای نفس انساني پیدا کړی. هغه نفس انساني په خپل جوهر دی او مجرد دی د مادې نه مادي نه دی. او د دې مادې سره د بدن د انسان سره تعلق دی تعلق التدبیر والتصرف. دغه جوهر مجرده چې دی پوهه دی او دا ماده چې دا ناپوهه ده. نو ماده خپل تصرفات نشي کولی. دا ماده چې دا بدن چې دی محتاج دی په بقا د شخص خپل کې محتاج دی په بقا د نوع خپل کې محتاج دی. په بقا د شخص کې چې د جثه باقي پاتې شي د یو ورځې نه دویم ته نو په دې کې دی محتاج دی عقل ته شرب ته لباس ته مسکن ته او په دې دی پوهېږي نه خرکوس دی بدن دی مادي دی او په بقا د نوع کې محتاج دی تزوج ته چې دا سوچو کې چې څه وخت پس خو به زه مرم زمانه به څوک پاتې نه شي. نو دې کې دی محتاج دی په بقا د نوع کې تزوج ته چې ښځه وکړي او بچي راوړي. نو دوه فایدې به وکړي اورې یو به ځان سوړ کړي او بل به بچي هم راوړي نسل به ډېر کړي. نو که کمزوری شي نو بچي به یې خدمت کوي. د دې زمانې بچي بله خدمت وکړي او که مالې پاتې شي به یې والي. په دې کې تزوج ته محتاج دا حوایج من دې پوهېږي نه خرکوس دی نو خدای ورسره پوه شی ملګری که هغه نفس مجرده دی. د هر انسان سره وی الله تعالی د هر سړي سره جدا نفس مقرر کړی. دا په خپله مادي نه دی مجرد دی خو د دې بدن سره او د مادې سره تعلقه ده تعلق التدبیر والتصرف. نو د دا تعلقه د مادې سره د پاره د احتیاج د ده نه ده چې دې مادې ته محتاج دی خو د مادې احتیاج پوره کوي ماده ورته محتاجه ده ناپوهه ده. د دې ورته چلونه ښایي ورته وایي چې وږی کېږي ګورې ځان سره پیدا کړه ډوډۍ وخوره چې ډوډۍ وخوري تږی شي وایي د تندې مرې ځان اوبه پیدا کړه بیا د شپې ځای پیدا کړه کنې باران ګلی به راشي اوبه دې وایي مړ به دې کړي مسکن پیدا کړي لباس پیدا کړه. دا چلونه ورته ښایي ښځه وکړه. دا هغه جوهر مجرده دی. عقل په معنا د دغه جوهر مجرده هم راځي. د هغه تعریف بیا داسې کوي جوهر مجرد عن المالة يتعلق بالمالة تعلق التدبير والتصرف. بل عقل په معنا د عقول اشاره راځي. خدا زمون اهل سنت نه مانی ورخه دا د کفر مسله ده او دا د بعض فلسفو مسله ده د کلو فلسفو هم نه ده. پر فلسفو کې موحدین هم شته او مشرکان هم شته. دا د مشرکین د فلسفو عقیده ده چې
چې دوی عقل په معنا د عقول عشره وموي. او دا مسله په هدایت الحکمت یان قریبین داشي وی الله تعالی دا کل ممکنات بالذات ندی پیدا کړي. الله یو علت ته ممکنات ډیر معلولات یو صدور د کثیر بما هو کثیر د واحد بما واحد نه په جهت واحده سره وی ناروا ورخ اختراعي قاعده ده. والواحد لا يصدر عنه الا الواحد. الواحد نه صادريږي مگر یو. اذا كان العله واحده يكون المعلول واحد. علت یو معلول به نو خدای خو یو دی. نو اول دنه صادر عقل اول دی. اول صادر د الله تعالی نه عقل اول دی. دغه عقل اول تعریف څنګه کوي؟ وی جوهر مجرد عن الماده. یو جوهر مجرد دی د ماده نه. لا يتعلق بالماده اصلا چې تعلق د ماده سره بالکل نه لري. نه په خپل ماده دی او نه تعلق د ماده سره شته. دا د عقل تعریف کوي. او به چې عقول لست. نو عقل اول بیا ولګي د عقل ثانی پیدا کو فلک اول دا سلسله تلا. نو عقل تاسع ولګي د عقل عشر پیدا کو فلک تاسع. نو عدد د عقول عشره شو، عدد د افلاک 9 شو. او هغه عقل عشر ته عقل فعال وي. پس کې د مبالغې سره هغه ډېر غټ فاعل دی. وي دا ټول ممکنات بیا هغه پیدا کړي. دا زمونږ عقیده نه ده. موږ وایو دا کل ممکنات د خدای تعالی نه صادر بالذات دي. خدای تعالی په صفاتو کامله سره من العلم والقدرت موصوف دی. کوم ذات چې په داسې صفاتو کامله سره موصوف وي هغه په خلق د ممکناتو کې چاته محتاج نه وي، نه ځان ته متصرف ودرېږي. دا ټول ممکنات د خدای تعالی نه بالذات صادر دي. او کول موږ نه منو دا مسله د شرک ده، کفر ده. او دې قیاس د غایب کوي په شاهد باندې او قیاس د غایب په شاهد باندې. دا قیاس مال فارق دی. یو عقل راځي په معنا د عقول عشره خو د دې په مذهب او تعریف بیا دا کوي. جوهر مجرد عن المالة يتعلق الجوهر مجرد عن المالة لا يتعلق بالمالة اصلا. نو دا اوس د عقل معنی ما تاسو ته وکړي. یو عقل راځي په معنا د ذهن مقابل الخارج. دویم عقل راځي په معنا د نفس ناطقه مجرده. دریم عقل په مذهب د فلاسفه باندې په معنا د عقول عشره. په دغه عقل کې بیا یو بل اختلاف هم شته. دا عقل چې په معنا د جوهر مجرده عن الماده دی، يتعلق بالماده. دې کې دوه مذهبونه دي. یو مذهب د منطقيانو دی او دویم مذهب د اهل شرع دی، د علماء د کلام دی. دغه عقل چې واخلي او په مذهب د اهل شرع والی دې عقل ته جوهر نه وي. دې عقل ته عرض وي. دا یو قوت فاهمه ده، یو قوت دی، یو پټ صفت دی چې خدای تعالی جل علی شانه په بدن د انسان کې خېری. دا عرض دی، قوت دی. عقل دې څه ته وي؟ اهل شرع قوت ته وي. قوت یو پټ صفت دی، قوي صفت دی چې په بدن د انسان کې الله تعالی خیر او دې ته قوت فاهمه وي چې په سبب د دې قوت سره دې فهم د امور او ادراک د امور کوي، امتیاز د امور کوي او تدبیرات د امور کوي. نو عقل د اهل شرع په نسبت قوت فاهمه لري، عرض دی. خو د دې عرض زیاته تعلق د دوه زینو سره ده. دا عرض دی په بدن د انسان کې دی، خو زیاته تعلق یې عقل د قوت فاهمه ته وي. عرض دی زیاته تعلق یې په بدن کې د زړه او د دماغ سره ده. نو خبره راګرځي په دماغو کې. هر یو تدبیر چې انسان نو بل انسان کوي دا تدبیری خبره اول په ذهن کې راګرځي، په دماغو کې.
مرکز دا دی او بیا له دې نه ځي زړه ته زړه پې فیصله کوي د ښه او د بد چې دا کار به زما لپاره دا تدبیر به ښه کېږي او دا به خرابېږي. نو دا عقل چې واخلې په مذهب د اهل شرع باندې دا قوت فاهمه ده عرض دی او په زړه په دماغ کې پروت دی پیدا کېږي په ذهن کې په دماغو کې او بیا فیصله یې ځي زړه پې فیصله کوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. چې په بدن کې یو قطعه ده اذا صلحت چې دا قطعه صحیح شي نو صلح الجسد كله ټول جسد صحیح شي. واذا فسدت چې دا قطعه فاسده شي فسد الجسد كله ټول جسد فاسد شي. الا وهي القلب خبردار شي چې هغه زړه دی. د دې نه دا معلومه شوه د دې حدیث نه چې عقل جوهر نه دی عرض دی او عرض قائمت په زړه کې دی زیات تعلق یې د زړه سره دی. دماغو کې خبره پیدا کېږي او زړه پې فیصله کوي. نو که زړه د ښو خبرو فیصله وکړي نو جسد صحیح شي او که د بدو خبرو فیصله وکړي نو مریض شي په مرض باطني سره خراب شي. نو تاسو په دې خبره پوه شوئ چې عقل په مذهب د اهل شرع عرض دی قوت فاهمه دی خو په مذهب د منطقیانو باندې دا جوهر مجرده عن الماده جوهر د عرض نه دی. جوهر مجرده عن الماده يتعلق بالمال تعلق التدبير والتصرف. دا خبره ته په معقولات لفظ کې کوم معقولات جمع معقول او معقول ما حصل في العقل ته دا د عقل معنی دی. اوس خبره دا ده چې په دغه تحقیق د منطقیانو به یې والو عقل جوهر دی او مجرد د مادین او تعلقه د مادې سره لري تعلق التدبیر والتصرف. دې عقل ته چې کوم شی راشي د نفس ناطقه نو دې د معقولات او ادراک کوي بالذات تحقیق مذهب داري او د محسوسات او ادراک کوي په واسطه د حواس. دا حواس جواسیس دي. نو معقول په دې مذهب باندې ما حصل فی العقل ته وي یا به ما حصل فی الذهن ته وي. نو که ذهن مقابل الخارج اخلي او که جوهر مجرده اخلي خو دغه ته عقل وي په مذهب د منطقیانو. منطقیان په کور کې دغه دوه مذهب دي. خو دې معقول کې یو معقول اول او بل معقول ثانی دي او په موضوع د منطق کې خلاف دي. متأخرین وایي چې مطلق معقول اول وي که ثانی وي او متقدمین وایي چې خصوصیت د معقول ثانی دي. معقول ثانی موضوع د منطق. اوس معقول دوه قسمه دی کنه یو معقول اول او بل معقول ثانی. معقول اول څه ته وایي معقول ثانی څه ته وایي؟ معقول اول دې ته وایي چې حاصلېږي په اولې توجه د عقل سره. په اولې توجه د عقل سره حاصلېږي په اولې توجه د نفس سره حاصلېږي او دې د عوارضو نه نه کوم شی چې د عوارضو نه نه هغه په اولې توجه سره حاصلېږي. ولې کوم شی چې د عوارضو نه او هغه راځي عقل ته هغه ته مخکې تصور د معروض کوي لکه حصول د عارض په ذهن کې موقوف لري په حصول د معروض باندې. نه کوم شی چې د عوارضو نه هغه په اولې توجه د نفس سره نه راځي. اول به ته تصور د معروض کوي وروسته به تصور د عارض کوي او د تصور نه وروسته عروض د دغه عارض معروض ته معتبر دی.
نو معقول اول دی ته چې حاصلېږي په اولې توجه د نفس سره، ځکه چې دی د عوارضو نه دی او ما صدقاله د په صدق ذاتي سره موجودي په خارج کې چې حاصلېږي په اولې توجه د نفس سره او ما صدقاله د په صدق ذاتي سره موجودي په خارج کې. مثال ښیي لکه انسان شو، دا انسان کلی دی، په کلی کې کلی د عوارضو نه دی. نفس ناطقه چې دته توجه کوي نو په اولې توجه سره حاصلې، ځکه دی د عوارضو نه دی او ما صدقاله د په صدق ذاتي سره په خارج کې موجود دی. د ما صدقاله په صدق ذاتي سره دی کلی دی، هغه افراد دي، زید عمر بکر زید عمر بکر د افراد دی په خارج کې موجود دي، نه دي ته معقول اول وي خاص چې حاصلېږي په درجه اوله کې د تعقل نه او ما صدقاله په صدق ذاتي سره موجودي په خارج کې. دا معقول اول شو. معقول ثاني څه ته وایي؟ چې حاصلېږي په درجه ثاني کې د تعقل نه. دا ولې؟ ځکه چې دا داسې کلي وي چې دی د عوارضو نه کوم شی چې عارض او د عوارضو کې بیا د عوارض ذهنیو نه نو اول به دته تصور د معروض کوي، نو وروسته به تصور د عارض کوي، ځکه تصور د عارض بدون المعروض په ذهن کې باطل دی. نو دی د عوارضو نه دی، دی په اولې توجه د نفس سره نه حاصلېږي. اول به تصور د معروض وشي، بیا به د تصور شي او بعد د هغې نه به عروض معتبر شي. په درېیمه مرتبه کې تصور د معروض به مخکې وشي، یا به پسې تصور د عارض وشي. په درېیمه مرتبه کې بیا عروض معتبر شي، د دغه عارض عروض هم یا عارضي په معروض باندې، بس دی به نفس ته راشي. مثال به څنګه وي چې حاصلېږي په درجه ثاني کې د تعقل نه دا تعریف دی او ما صدقاله د په صدق ذاتي سره موجود په خارج کې نه بلکې موجودي په دی. لکه کلیت شو د پاره د انسان، کل کلیت للانسان، لکه کلیت شو د پاره د انسان. ته وایې الانسان کلی، انسان کلی دی، دا انسان معروض دی او کلیت ورته عارض دی. د کلیت تصور چې کوي هله به کوي په ذهن کې په نفس کې، چې مخکې ورته تصور د معروض وکړي چې انسان دا د هغې نه به تصور د دې عارض وکړي چې کلیت دی. په درېیمه مرتبه کې به عروض معتبر کړي او حمل به وکړي چې الانسان کلیون. دې ته دغه وایي معقول ثاني چې حاصلېږي په درجه ثاني کې، په درجه متأخره کې د معروض او ما صدقاله د په صدق ذاتي سره موجود نه په خارج کې بلکې په ذهن کې. مثال لکه الانسان کلی، لکه کلیت شو د پاره د انسان. دا کلیت عوارض د انسان نه دی، انسان معروض دی او کلیت عارض دی او دا حملېږي په انسان باندې په حمل عارضي سره. الانسان کلیون ناول به نفس ته تصور د معروض راشي چې انسان، بیا به تصور د دې عارض راشي چې کلیت. په درېیمه مرتبه کې به عروض معتبر کې حکم به وکړي چې الانسان کلی. د دې په درجه متأخره کې راځي د معروض نه دی، د عوارض نه، او د عارض وجود په نفس کې پس د معروض نه. نو دې په درجه متأخره کې د معروض نه، ځکه په اوله درجه په اول توجه د نفس سره نه حاصلېږي او ما صدقاله د په صدق ذاتي سره په خارج کې نشته. دا کلیت چې په چا صادقېږي دا په انسان صادقېږي، خو په ذهن کې، په خارج کې نه. ولې؟ انسان چې خارج ته ویسي نو په خارج کې خو انسان نشته، خو دا افراد دي او د هغه افرادو نه انتزاع د جزئیت کېږي، په هغو جزئي حملېږي، د کلي کې نشي حملېدی، هغو ته کلیت نه راځي، هغو جزئیات. نو ما صدقاله د په ذهن موجود نه دی په خارج کې بلکې په ذهن کې، چې هغه د انسان دی معروض دی او دا کلیت ته په ذهن کې عارض دی. دې ته معقول ثاني وایي.
یا بل مثال یې ښیي لکه ذاتیت او عرضیت شو د پاره د کلي. دا کلي بیا موږ تقسیمو دوه قسمو ته، یو کلي ذاتي دی بل کلي عارضي دی. لکه موږ وایو الانسان کلي ذاتي والذاهب کلي عارضي. دا ذاتیت عرضیت د پاره د کلي دا هم د معقولات ثانویو نه دي، که دا هم د عوارض نه دي. او کوم شی چې د عوارض نه هغه تصور د معروض غواړي مخکې. لیکن معقول ثاني خو دې ته وایي په درجه ثاني کې د تعقل نه راځي، دا خو په درجه ثالثه کې راځي. د ثاني نه مراد ثاني مخصوصه نه دی، د ثاني نه مراد مرتبه متأخره عن المعروض ده. د معروض نه په دویمه مرتبه کې راځي، متأخر عن المعروض یا په دویمه مرتبه کې که په درېیمه کې چې متأخر د معروض. نو کلیت او عرضیت دپاره د کلي دا په درېیمه مرتبه کې راځي. خو مراد د ثاني نه خصوصیت د ثاني نه دی، مرتبه متأخره عن المعروض ده، که دویمه مرتبه یې که درېیمه. نو دې ته معقول ثاني وایي. معقول اول او ثاني خو دې وپېژند. اوس دې کې اختلاف دی چې موضوع د منطق تو کوئی مطلق معقول دی، دا د متأخرینو مذهب دی. معقول اول وي او که معقول ثاني وي مطلق معقول. تو کوئی چې خصوصیت د معقول ثاني دی، موضوع د منطق خاص معقول ثاني دی. لیکن دا مذهب رقیق دی چې څوک خصوصیت ته معقول ثاني وي. لکه قانون دا دی چې موضوع د علم او موضوع د مسایلو د علم به یو وي. لکه موضوع د منطق خصوصیت د معقول ثاني شي، خلاف مفروض به راشي. خلاف مفروض منطقیان باطل وي. یو شی به موږ فرض کړی موضوع ابا واقع شي محمول، نو جعل د موضوع محمول به راشي. ځکه چې دا معقول ثاني په ډېرو مسایلو د منطق کې محمول واقع کېږي. لکه موږ وایو الانسان کلي، انسان موضوع ده او کلي محمول دی. یا الکلي اما ذاتي و اما عارضي، دا کلي دلته کې موضوع ده او ذاتي عارضي ورته محمول دی. او دا معقول ثاني خودي موضوع فرض کړل او په مسایلو کې خدای محمول واقع شو. نو که موضوع د منطق خصوصیت د معقول ثاني شي نو لازم بشي جعل د موضوع محمول، او جعل د موضوع محمول خلاف مفروض دی، باطل ده. دا اعتراض په وارد دی، بیا د دې جواب هم کوي خو جواب یې رقیق دی. لهذا د دې وجې نه ماتن صاحب په متن کې د سلم په متن کې موضوع د منطق مطلق معقول واغه خصوصیت د معقول ثاني ټکی تلر کړ. ځکه دا مختار مذهب د متأخرینو، ځکه دا هغو مذهب مترد دی او د متقدمینو مذهب غیر مترد دی چې خصوصیت د معقول ثاني وي. نو حاصل خبرې دا ده چې موضوع د منطق دا معقولات دي او مطلق معقول دی. او که څوک موصل تصوری او تصدیقي وي، که څوک یې کلیات خمسه وي، که څوک یې کاسب و مکتسب وي، خو معال د ټولو خبرو اصل دا لفظي د معال یو شي دی. دغه موصل تصوری او تصدیقي کاسب و مکتسب هم دي، دغه معقولات هم دي. داسې ځان له په خوټو زور کوي. معال یو دی، ښه مطلب یو دی، 3 یو وي، مطلب یو دی. هغه دوه کسانو، یو انکیو بل پښتونو. دا پښتانه خو ډېر ظالمان وي که نو دواړه په یو جومات کې راغلي. پخوا به دا مېلمانه په جومات کې به شپه کوله. جومات کې شپه واچته، یو انکیو یو پښتونو. قربانه ولا ډوډۍ راوړه، غټه ډوډۍ وه. پخوا به یې دا غټې ډوډۍ پخولې. دې دواړو له یوه ډوډۍ راغله. چې ورکوله یې وله، د
پښتون ته په لاس کې ورکړه خو ته یې ووایي چې نیمه به ستایي او نیمه به د دې انکي وي نیمه یې کړي سړی ترې روان شو انکي وي چې دا پښتون خو ظالم دی د جرانه ټوله واغسته دا انکي ورته وایي چې نیمه ستا د تیرې او د میرې نیمه ستا ده نیمه زما انکو کې ورته وایي پښتون هم داسې ظالم نه و هغه ورته ویل لکه ښځه دې وغیم نیمه به در کوم ټوله مه غواړه نیمه ستا ده نیمه زما مطلب د دواړو یو خو جګړه یې شروع کړه زه پښتون پرې راوځانګل ستا ښځه وغیم ته ټوله غواړې ټوله خو ستا نه ده انکی راونیستم لم او سړی فیضارزي ته رسېدل او بیا سره وګرځېده ورته یې وي انکي ته وي چې نیمه ستا ده نیمه ده دا زه ته وي نیمه وله ورکړه ما جدا یې کړه نیمه یې کړه دا یو مطلب دی ښه د تیر او د میر او نیمه ستا هسې ځان له په خوټو زور کوي هر څوک وایي چې معقولات دي څوک وایي موصلي تصوري او تصدیقي دی څوک وایي کاسب او مکتسب دي خو مطلب یو دی څوک وایي کلیات خمسه دي نو کلیات خمسه موقوف علیه د موصلي تصوري دي په دغه اعتبار سره ورته موضوع وایي دا عین موضوع نه ده جز د موضوع دی نو مطلب یې ټول یو دی ګورې ښه خو ماتن صاحب د ته په متن کې په دې خپل د اشارې صاحب په خپله خطبه کې ته وښوده چې موضوع د منطق معقولات دا برات الاستحلال دی پوه شو په مطلب وزین عقولنا دا معقولات ما حصل فی العقل سوی او دلته کې وزین عقولنا چې د ښایسته کړي عقول زمون بحفاظت ادراک الکلیات والجزیات دې کې خبرې زیاتې دي خو ټولې مسلې دي ګوره زه سوال جواب په شکل کې پیش کوم خو ټولې غټې مسلې او قیدي مذاهب د طبقې بیانوم دا لفظ د بمعرفت المعقولات دلته کې ویلې دی نو که څوک دا اعتراض زمني وکړي چې د معرفت په ځای باندې دا علم ولې نه یو داسې به ویلي وکړه چې نور قلوبنا بعلم المعقول دا لفظ د علم پرېښو د دې په ځای لفظ د معرفت کې د دې کې یو خفي اشاره ده تحقیق المقام ته چې د معرفت او د علم په منځ کې اتحاد دی ترادف دی دا یو مطلب دی ځکه معرفت کې خو علم نه دی ځکه معقولات چې کوم دي هغه کلیات دي او په دې کې جزئیات هم شته لکه عقل چې ادراک د کلیاتو کوي داسې د جزئیاتو هم کوي نو معقولات دواړو قسمو ته شامل دي هم کلیاتو ته هم جزئیاتو او د لفظ د معرفت کې ښود نو په بعضې خلکو یې رد وکړه چې بعضې خلک معرفت خاص کوي په ادراک د جزئي پورې او علم خاص کوي په ادراک د کلي پورې دا تحقیق سبا کوم خبره دې دا نور